بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو سره یو ډیسارډر باندې خبره کوم چې موږ وایو نارکسسټک ډیسارډر. دا داسې دي، دې ته موږ څه وایو؟ نارکسسټک پرسنالټي ډیسارډر. مطلب یو انسان دی، هغه د یو نورو خلکو نه ځان برتر حسابوي. د هغه پرسنالټي چې ده، هغه ته ځان داسې ښکاري چې دا دنیا کې دا څه کېږي که نه، دا زما نه بغیر نه کېږي، دا هر څه چې کېږي دا زه کوم. مثلا یو تاڼې SHO دی، دی چې هغه SHO هېڅ هم نشي کولی زما نه بغیر. که یو کس ته څه مسله وي، هغه ته وایي چې یار تا ته SHO هېڅ هم نشي ویلی چې زه یم، نو ده ته ځان په هر څه کې داسې برتر ښکاري. دا یو ډیسارډر دی. دی وایي چې یو انسان داسې نشي کېدی چې یاره زما نه بغیر دی څه کار وکړي، یا دی وایي چې زه په یو ځای کې نه یم، یو سړی هم داسې نشي کولی چې دا کار وکړي، دا ټول څه چې کومه دا زه کوم. هر سړي باندې دی ځان څه کوي؟ جوت حسابوي. یو کینګ غونته دی ځان حسابوي چې زه د دې ماحول د دې ټریټري زه یو کینګ یم چې صحیح هغه زه کومه. یو سړی زما نه بغیر دا نشي کولی. نو دې ته موږ څه وایو؟ نارکسسټک پرسنالټي ډیسارډر. دا یو بیماري ده، په زیاتو خلکو کې دی. هر سړی وایي چې دی وایي چې دا ټوله دنیا ما پیژني. که زه یو جج ته ځم نو به ما پیژني، که زه یو ماحول ته لاړ شم، مطلب یو سکول ته لاړ شم، یا یو کالج ته لاړ شم، یا یو دیرې ته لاړ شم او زه لاړ شم، نو ټول خلک ما ته ودرېږي. که تاڼې ته زه لاړ شم، هغه ټول خلک به ما ته ودرېږي. ولې؟ دا په دې کې ډیسارډر دی. دی به ځان څه کوي؟ یو کینګ، یو باچا غوندې حسابوي چې زه د هر څه په هر خلکو نه پوه یم. یو ځای کې یو کس خبره کوي، نو دی به وایي چې زه ستا نه ښه پوهېږم، زما ماغزه ستا نه ډېر ښه کار کوي. په ځان سره به دی څه وایي؟ دی خلکو ته به وایي چې تاسو نه پوهېږئ. خلکو له به د خبرې چانسز نه ورکوي. که دا خبرې به یو انسان کوي، نو هغه دې ځان وګوري چې یاره په ما کې دا ډیسارډر دی، دا یو بیماري ده. نو د هغه سره ډېر مخکې تلل نه دي پکار، ځکه چې دی څه خبرې هم کوي، نو په ده باندې دا بدلېږي. ایون دی که یو ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر سره میلاو شي، یو مریض یې بولي یا بل کس د هغه سره، یا ډاکټر هغه ته څه پرسکرپشن کوي، څه میډیسن ورته لیکي، نو دی ورته وایي چې نه داسې نه، دا دې کې دا پکار دی، دې کې دا پکار دی. هغه ټول ډیسارډر د دې صحیح ټول بدلي. دی هغه چینجز نه مني. نو دا څه دي؟ پرسنالټي ډیسارډرز دي. پرسنالټي ډیسارډرز کې څه کېږي؟ دا ټولې مسلې داسې کېږي. نو په هر ځای کې دی ځان څه حسابوي؟ یونیک حسابوي. وایي چې یاره یم خو زه یم، یونیک په دې کې زه یم، نور سره څوک شته نه په دې کې. په هر څه باندې زه پوه یم، زما نه بغیر هېڅ هم نه کېږي چې زه کوم ځای ته هم لاړ شم. ایون یو پولیس دی، هغه هم زما نه بغیر څه نه کوي. یو فوجي دی، هغه هم زما نه بغیر څه نشي کولی. که یو جج دی، دی هم زما نه بغیر څه نشي کولی. که یو فیملی ده، په کور کې دی ځان داسې کینګز حسابوي چې تاسو څه خبرې کوئ، نو زما نه به تپوس کوئ، ځکه چې زه په هر څه باندې پوه یم، تاسو نه یې پوهه. ایون کېدله یو ښه مشوره هم څوک ورکوي، دی هغه اګنور کوي چې نه ته نه پوهېږې، زه پوهېږم. نو زه تاسو ته وایم چې دا زموږ سره دغه ډیسارډر دي. اوس د دې علاج د موږ راځو چې دې ټریټمنټ به موږ څنګه کوو. نو د دې سپیسیفیک ټریټمنټ هېڅ هم نشته چې یاره د دې دته موږ میډیسن ورکړو چې دی ښه شي، یا یو ډاکټر ته دی لاړ شي، هغه دله میډیسن ورکړي او دی د هغې سره ټیک شي. ټیک ده. نو د دې داسې سپیسیفیک قسم هېڅ قسم هم ټریټمنټ نشته دی. نو د دې به علاج موږ څنګه کوو؟ مثلا د داسې انسان علاج به څنګه کوو؟ یو ماحول دی، په یو ماحول کې دی ناست دی، یو دیره ده، یو ملګري دی، ټول ګپ شپ لګوي، دی یو خبره کوي، نو دا خبره به تاسو کمپلیټلی اورئ. په منځ کې به درته خبرې نه کوو چې دا داسې چل دی، دا داسې دی، دا داسې دی، ځکه چې دی د چا اوري نه. ما تاسو ته سټارټ کې ووایي چې دی وایي چې زه کینګ یم. که ته د سره مخکې ځې، نو شر در سره کوي، وهل در سره کوي، نو هغې ته پکې تله نه دي پکار. دله به ښه پوره چانسز ورکوئ چې دی څه خبره کوي، هغه به ټوله خبره پوره اورئ چې ده څه ووایي. په ایټ لاست چې ته په اخره کې څه خبره کوې، نو ده ته ویلی شي چې یاره داسې نه داسې. نو که ده ومنله جوخه کوئ، نه منله نو هلته خو مني، ځکه نه چې ما تاسو ته ووایي چې دا نارکسسټک ډیسارډر دی او په دې کې دی مني نه، هېڅ شی هم په دې کې دی نه مني چې صحیح. دی وایي چې زه کینګ یم، نو هغه کینګه خبرې به منئ. بل دا چې د دې څه قسم خلکو سره به فرینډشپ نه دی پکار، ځکه چې دی سډنلی د ده موډ کې سوینګ راتلی شي، چینج کېدی شي. دی سمه خبره کوي او معمولي څه پې بد ولګېدل، نو روغ وهل دي، شر دی. که په صحیح ووایو، هر څه چل چې وکړو، که څه وله په لاس ورغلل، هغې ټایم باندې تا والی شي. نو د سره په دې کې فرینډشپ ډېر زیات کلوز نه دی پکار. صرف د ده خبره چې کمې دي هغه واوره، مونږ چې پښتانه وایو په یو غوږ یې واوره، په بل باندې وباسه. نو دا هم هغه ډیسارډرز دي چې په یوې درته ووایي، په یوې واوره، په بل باندې وباسه. خبره به له کمپلیټ اوري چې دی مطمئن شي، دی سټسفاید شي. چې دی ورو ورو سټسفاید کېږي، نو د دې سره به د ده دا مرض چې دی دا به ورو ورو کمیږي. ما تاسو ته ووایي چې دا ډینجر هم ډېر زیات دي، ځکه چا کې چې دا ډیسارډر دي، ځکه چې غوسه ورته ورځي او په غوسه کې دی هر څه کولی شي. ځکه چې ځان هر څه حسابوي، چې یو سړی ځان مشر حسابوي، نو بیا خو به ته د هغه منې هم، د هغه به کې هم، د هغه هر څه چې دی به وبې کې هم، فالو کې به هم، نو ډېر زیات ډینجري پکې. ټیک ده. او دی چې فیلینګ د ده کم دي که نه، دی به صرف د ځان دپاره فیلینګ کوي، د بل چا دپاره د څه فیلینګ نشته.
څنګه فیلینګ دی مطلب دی وایي چې زه کار داسې کوم دا ټیک دی ته به دې کې غلط نشي ویلی دی د ځان دپاره یو کار خوښوي بس دا ټیک دی ته په دې کې چینجز نه راولي مطلب داسې اگزامپل به والو چې دا کس یو پیشنټ دی او دا یو دغه ته لاړ هیر سیلون ته لاړ چې یا دا زما یخته داسې جوړ کړي زما داسې خوښ دي وایي ایون دا چې هغه هیر سیلون والا به ورته هم داسې نه وایي چې نه داسې نه داسې دله کوم ځکه چې د فیلینګ چې کم دي هغه د بل انسان نه ډېر مختلف دي هغه ډېر دواړو کې ډېر زیات چینجز دي سیم ټو سیم دی د کوم روغ انسان چې دی د هغه په شان فیلینګ د ده نشي کېدی په هر شي کې هغه فوډ دی ایون که دی یو گیم کوي دی چې څه وایي بس هغه به فیلینګ وي د دې نه ایکسټرا فیلینګ به نه وي دی په دغې فیلینګ کې چلیږي نو دی دغه سپیسیفیک ټریټمنټ دی چې دی کم فیلینګ دی په دې کې ورسره یو ځای ځای دی چې کومه خبره کوي وایي ټیک ته ته صحیح وی خبرې نه به نه اورې ځکه چې دلته دی بیا ډینجر کېږي ډینجر سیزونه هم کولی شي تا سره فایټینګ هم کولی شي او څه خاص سپیسیفیک ټریټمنټ یې نشته بس مینټلي به دی داسې ساتي چې په خپله به ورته خبرې کوي او د ده چې کوم رولز دي کوم خبرې دی کوي بس هغه فالو کوي همدې سره به د ټریټمنټ په خپله باندې کېږي ټیک ده ځکه بعضې د ده خبرې داسې چې دی به ډېر هیوي خبرې کوي تا ته به وایي چې یو پلانکي کس له مې قرضه ورکړې 5 کروڑ روپۍ او زه دونه غټ سړی یم چې زه یې واپس نه غواړم ټیک ده نو دا خو د ناممکنه خبره ده که نه خو دی کوي نو ته به وایې چې ټیک ده ساین به پې کوې چې یو د خبره صحیح ده یا به وایي چې دا پلانکی کس دی دی زما نه سوځي جیلسي وي نو دی وایي چې ټیک ده جو بس وایي صحیح ده دته داسې ښکاري چې زما سره د دې بل کس سره غټ ګاډی دی مطلب ګران ګاډی د کروڑونو روپو او د ده سره په کور کې ایون موټر سایکل دی بایک دی ورسره نو دی وایي چې زما دا بایک ته د دې نه ښه دی نو ته به وایې چې بالکل ښه دی او د فیلینګ هم دا وي چې دا د دې نه ښه دی ځکه چې د کې دا ډیسارډر دی دلته دغه ډیسارډر کې خدای بله نشي منلی دغه یو خبره چې دی کوي نو بس دا به ورسره ته مني ځکه چې دا دی د هر چا نه ځان څه کوي برتر حسابوي ایون که ما تاسو ته مخکې وویل د ډاکټر نه هم ځان ښه حسابوي ډاکټر به سبق ویلی په هر څه به پوه وي دی به په هېڅ نه وي پوه هغه ته به وایي چې ته غلطه کوې ستا دا شی دلته نه دی صحیح زما دا صحیح دی جج ته به وایي چې ستا فیصله غلطه ده زما دا صحیح ده ایس ایچ او ته به وایي چې ته نه پوهېږې زه پوهېږم زه چې څه ویم هغه بالکل ټیک ویم څومره هم داسې مسلې چې دي نو دا به له ده سره یو تړلې خبرې